کوم زناورو چې تاسو قرباني کولای شئ د قرباني په وخت کې تاسو هغه ذبح کولای شئ هغه هم تاسو بالخصوص ذهن نشین کړئ اوخه او داسې غوایي او غوا او سانډا میخه او داسې چلی او بیزای نر او ماده او ګډه دا داسې زناور دي چې د دې تاسو قرباني کولای شئ او دین علاوه چې کوم زناور دي هغه تاسو قرباني نشئ کولای یعنی په قرباني کې د هغه ذبح کول د بالکل جایز نه دي او بالکل په شرعاً د دې هیڅ حیثیت نشته او په دې کې چې کوم اوخدا یا اوخدا دا کچیرته د 15 کالو مکمل زناور وي نو دا زناور تاسو په قرباني کې ذبح کولای شئ کچیرته 15 کالو نه یو ورځ هم د دې عمر کم وي نو داسې زناور تاسو قرباني نشئ کولای او بل غوا او غوایي سانډا میخه دا زناور داسې دي کچیرته د دې عمر مکمل 2 کاله پوره وي نو تاسو د دې قرباني کولای شئ او کچیرته د دې عمر په 2 کال نه یو ورځ هم کم وي نو تاسو د دې زناور قرباني نشئ کولای او داسې چې کوم نور واړه زناور دي یعنی بیزه شوله چلی نرمه ده ګډه دا داسې زناور دي کچیرته دا د یو کال مکمل زناور وي نو تاسو د هغې قرباني کولای شئ او کچیرته یو کال نه کم وي نو تاسو د هغې قرباني نشئ کولای نو دې کې د آخري چې کوم زناور دي ګډ او ګډه دا داسې زناور ده کچیرته دا زناور د شپږو میاشتو وي او په نظر داسې راځي غټوالي په وجه سره داسې په نظر راځي چې هغه داسې ښکاري لکه د یو کال زناور نو کچیرته هغه زناور په صحت کې غټ وي نو په شپږو میاشتو کچیرته هغه زناور وي د هغې قرباني کول هم جایزه ده د دې اندازه به څنګه لګوي هغه زناور چې کوم د یو کال وي په دې کې چې کله د شپږو میاشتو وال زناور وشړئ خلاص یې کوي او د دې د قد او د غټوالي اندازه برابروالی د نور زناورو سره راشي نو بیا دې نه معلومیږي چې د دې زناور قرباني هم دا صحیح ده که چیرته د شپږو میاشتو دا زناور وړوکی معلومېدو نو بیا په هغه باندې قرباني نشئ کولی او دې سره بعضې ملک پاکستان کې یوه داسې طبقه ده چې هغه د اس او چرګ او داسې اګۍ د دې قرباني کوي حالانکه شرعاً په شریعت کې د داسې شیزونو قرباني کول دا بالکل گنجائش نشته او داسې شیزونو قرباني نه کیږي نه د اس قرباني کیږي او نه د اګۍ قرباني کیږي او نه د چرګ قرباني کیږي او کوم حدیثونو کې چې د اس ذکر راغلی ده په هغه کې قرباني مراد نه ده بلکې په هغه کې صدقه یا نور شیزونه مراد دي او داسې چې کوم د حدیث پیش کوي چې په هغه کې د اګۍ قرباني مراد ده په هغه کې اګۍ قرباني ناممکنه ده کېدلی نشي ځکه چې په قرباني کې مقصود د غوښه نه ده بلکې اراقة الدم یعنی هغه وینه بیول دي چې په قرباني کې د الله په حضور کې یو زناور تاسو ذبح کوي اوینه په اګۍ کې نه پاتې کېږي لہذا دا کوم شیزونه چې دی ذبح کوي هغه که اس وي یا داسې چرګ وي یا اګۍ وي د دې نه مراد هغه صدقې تعویل ده نو داسې شیزونو قرباني دا هیڅ کله نشي کېدلی په دې وخت کې صرف په اختصار سره د دې صرف نفس مسله د دې بیانول ضروري دي ځکه چې داسې خلک ډېر زیات دي چې هغه تفصیلي بیان د اورېدلو موقع نه وي ورسره هغې سره ټیم نه وي نو تفصیلي بیان په دې موضوع باندې د شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الياس گھمن حفظہ الله په دې موضوع باندې رساله کتابچه هم موجوده ده او د استاد محترم په دې موضوع باندې تفصیلي بیان هم موجود دی نو که چیرته تفصیل غواړئ نو تاسو د استادجي د رسالې او د کتاب ضرور مطالعه وکړئ